خلکو ذهن ته دا سوال راځي چې موږ زکات ادا کوو نو د زکات په ادایګۍ سره به زمونږ په مال کې نقصان راځي، زمونږ په مال کې به کمی راځي. نو یو خو دا خبره ده لومبی چې د زکات ادایګۍ سره په مال کې کمی نه راځي، ځکه چې کوم خلک زکات ادا کوي نو تا هغه ته وګوره چې داغه په مال کې کمی راغلی دی او که داغه په مال کې برکت راغلی دی. دویمه خبره دا ده چې که ستا په دې مال کې څه قسم کمی راومغې ستا په خیال کې، نو ته ځان ته سوچ وکړه چې د دنیا په لذتونو کې، د دنیا په دې څیزونو کې زه څومره مال خرج کوم، چې زه واده کوم زه په هغې څومره مال خرج کوم، چې زه د ورځې پیسې استعمالوم زه په هغې باندې څومره مال خرج کوم. نو د دنیا د لذت دپاره زه مال خرج کوم، هغه زما سره کم نه شو چې یاره زه په هغې کې ویم چې زما سره دا مال کم شو. خو چې هر کله د الله د دین خبره رااله او د زکات خبره رااله نو په دغه وخت کې بیا د زکات ادایګۍ سره په مال کې کمی راځي، نو دا خو څه عجیبه خبره ده. دویمه خبره هغه دا ده چې مال ستا ضایع خو نه شو، چې تا زکات ورکو موږ د ټولو خو د ایمان نه چې د قیامت ورځ راتلونکې ده او په هغې باندې به حساب کتاب کېږي. نو چې زمونږ د ټولو دا عقیده ده نو بیا په دې باندې هم عقیده او یقین وساته چې ستا دا مال د ذخیره شو، د دې بدله به تعالی الله تعالی درکړي د قیامت په ورځ باندې. دویمه خبره او آسان مثال لدې به موږ دا ورکو چې په دنیا کې تا په بینک کې پیسې داخله کې نو ظاهرا خو ستا د لاس نه ووتې، ظاهرا خو ستا د ګرفت نه ووتې، خو سره د هغې نه ستا زړه په دې خبره باندې په اطمینان کې چې یاره زما دا پیسې ضایع شوي نه دي، دا پیسې به ما ته دوباره ملاویږي، ځکه په معتبر او په ښه ځای کې دا پرتې دي، په محفوظ ځای کې دا پرتې دي، دا به ما ته دوباره ملاویږي. نو چې د الله تعالی په شانتې ذات هغه وایي چې من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، الله وایي تا زما ته قرض راکه، تا زما ته دغه پیسه راکه، دا زما سره جمع که، زه به درته په دوچندې سره درکم، د دوچندې نه به په زیات سره درکم.